خیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تقریر کو او تقریر کی یو سڑے را پاسے چھ سیب تا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پیغمبر په یو شپه کې د اسمانونو سیر کړی دی او خدای سره ملاقات شوه دی او هغه دا زما عقل نه مني پیرانی پیر صاحب ورته وی چې بچی استا عقل نه مني قران ویلی دی ز کور تلا خزه ورته ولې رااله وی پیرانی پیر صاحب داسې بیا عقل خبر او کچ زما عقل نه مني په یو شپه کې دا دومره لوی مزل په دې جسم عنصری سره رسول الله څنګه اسمان تلا دا زما عقل نه مني خزه ورته خزه زالاجی کوما الاجی پیژنې تار چې پتاوي کنه سرخه زالاجی کوما دا بنګي والا لګي وبر اوړه مانګي اغستله سین تتله دې ګرمي وا مانګي یې خدای خیال کړي چاول غلام با بیا به وبيوسي جامې د منګي د پاسه یې خېدي او چې سین ته ټوب کړي اسلام بي سین ولا چې یو غلچ ور کړي دې هغه غاړه غرزولې چې هغه غاړه غرزولې دې الته یو دوبي جامې وینځلې دا سړی چې ځان ته ګوري خزا شوی دی ایسې نشتا خزا ادوبي چې کتم به میګان دی بیړه هغه کشدا کو خزا ادوبي زر صادر راوړې دی او په د پاسه چولې دی او چې خزا سین راو غرزول اوس دې د شرم دا وایم نه چې ز سړی او ما تاسو خیال راغی دوبي غریب هم خزا نوا صاحبزاده محمد عمر د شپې راوسته دی غوټي په نکاح تړلې چې نکاح تړلې دی مړه 12 کال پکې تیر شوی دی او هر کال یو زوی راوړې کال پس به زوی کې 12 کال پس دا بیا سین لو بو تراغله خزا خیال کړي چې لګولم به وشو چې جامې وستې دی او سین ته کوزه شوی دا نور خدم ورته دی له بیا سین غلط ور کړي چې بیا غلط ور کړي دی چې د سین ناغه غاړه وته دې څو وخت غاړه ته چې ځان ته ګوري سړی دی چې سړی دی چې ګوري هغه منګم پروت ته د چی خو او هغه جامې د په د پاسه پرته زه هغه جامې اغوستې دي او منګه ډکړې دي چې دا خوب می کتو کڅ چر کور ته چراغ خزه لا لګیا دا مغه سي علاجی کوي میړه ته وای چې دومره زراله د ورتل کور دی وران شه زما خو په بچو راوړم پیړه ورکا شو ته وای چې دومره زراله ما خو دولس بچی راوړم خزه ورتل په خدای مې دې قسمی سړیا چې تتلې ما دا پاغونده شروع کړي ولا دا اخلاص هم نه چې تراغله د منګي خېده جمعات له منډه کړي چې جمعات له منډه کړي دا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ولار دے تقریر امه سے د جمعه ورځ دا امه ټیم دے او سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام د دلرن आवाज کو چې یا شیخ صدقتا یا شیخ صدقتا اے حضرت په خدای مې دې قسمی چې ترشتیا وې اللہ دسترگو پرب کے جناب محمد الرسول اللہ اسمانونو تنبوت لیشی او بیا امراوستیش راوی غختو چی تخوست لیوی وی دی چی نیمانم داوست چل وی صاحب اسنو 12 کال دا چل را سر زما عزیزانو علماء دیوبان دا دی کرامتم قائل دی زما پا خبره پوئی علماء دیوبان اولیاء نمانی دیوبند ته تلم ابل کال یو دکاندار نه مې دا رومال اغست هغه ما ته ویل کم ځای راغلی خیر پاکستان نه کینولم چې مې اوس کله ما ته وی چې آپ نے مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھا تھا ما اور تل جی دیکھا نہیں میں نے ان کا بیعت کیا میں ان کا مرید نسترگو کی او خراغ لے وزد مولانا خاص خادم ہوں زما دی په خدای قسمی چې مولانا حسین احمد مدنی په یو شپه په تقریرونو کولو په لفظ ځای کې لیدل شي په مغه وخت او په مغه ټیم دا د علماء دیوبند عقیده ده ځکه چې په خپل اولیاء او بزرګان دا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله تعالی وتبارک کاش چې تاسو لیدلې زما د لیدو او زما د سترګو خبره ز هغه سره بزرګم غنم ولیم غنم
د خپل خاورې پسترګو کې مچوم چې دې ته ټینګ شي دا ګوتې داسې کوي لک ټول داسې وکړي ټول ګوال کنه چې دې ته ټینګ شي دې ته ټینګې دا ډېر ګران کا او بیا چې لګا غټه ګوتای وي دا ډېر ګران دا افریقې سیټان راغلی غرغشتو مولانا هغه سړیو چې حدیث به لولول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه شوه نو د شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې وې چې مولانا دا حدیث داسې دی کوم حدیث کې به چې د ورځې اشتباه شي د افریقې سیټان راغلی هغه زمانہ کې د بجلیګر کې و ما خامون دیو کو ما ترانیزدی شو چې حضرت اگر کچھ اجازت ہو تو کچھ سوال کرنا چاہتے مال فرمائیں ویل ہم افریقہ سے آئے ہیں یہاں ایک گاؤں ہے غرغشتی نام اس میں ایک مولانا ہے نصیر الدین ان سے ملنا ہے معلوم ہے آپ کیا کرتے ہیں ویل ہمیں خواب میں کہا گیا ہے کہ جاؤ مولانا سے ملاقات کرو خوب کے راتے ویلی شویو کہ مولانا سره ملاقات وکړي وې ته برا سره لار نشي مال زبر در سره سار لار سار موټرو کو لار باندې روانو چې اٹک تا ورسېدو نو ما ورته چې دلته بروټای وخورو هغه خو کله دې بیا بروټای موټای نه ویل یہاں کیا ہوتا ہے مال مچھلی کبان پہین ویل وہاں کیا ہوتا ہے مال وہ تو گاؤں ہے لسی ہوگی یا جوار کی روٹی ما تو وہی کت کبان خورے اخرا ہم تو وہاں لسی کھائیں حضرت کے ہاں جوار کی روٹی اور لسی کھائیں مام دا شرما ہونا خورا لارو مولانا سے تچورا سیدو ماسپخید بوس تیار منذ شو روٹائے مجی روٹائے خم نہ خور مولانا کور تلاړو د تنوري درې روټای راوړې او ورسره د شملو جګ راوړ شملې تروي جګ راوړ شملو سره روټای وخور ما ته لو خرستا خو میانو تړکې د خو دې نه خور ما ته وي خدا د تچاوېلی روټان چو خورا دعا کې دا د افریقې سیډانو دا عزیزانو د وښت اتیشتو کالو خبره ده دا ځکه درته 50,000 روپۍ راوېسته مولانا ته وی چې دا هدیه ده مولانا ورته وی چې بچیا دا چل دې چې دا تاسو چې کوم روټای وخوړه دا وړم مونږه پرون چانه قرض غوښ او دا شملې زمونږ یو واده غلنګ ده نو شملې داغه نه کړي وړم مونږ نن بیګالم درک نه لې خدا پیسې زنا اخلا سیټانو ورته چې ولی نه علي اوس 50,000 روپۍ او چې بیګا وړم در کرنو قرض دی اغستی او تعالی در کوم په ایمان یې وایا چې اوار به په غړې دو نشي مولانا وای چې زنا ډیر ور پورې ون خطر حضرت تحفہ دا ہدیہ دا مولانا نے دور کرو اب ہمارے نزدیک سے ہٹاؤ میرے سامنے سے ہٹاؤ اس سے سترگو نے مل رکھ ماں اور تلجی ولی اگی دمرہ اصرار کری ماں تیویلی ملائی ماں جی طالب ہوندے خوئی ویلے قرآن کے حضرت علیو بی بی فاطمہ چدرے ورزی روجنی ولیوا نظر مان لے آؤ بیا درې ورځې روزنی ولې وا درې ورځې ما خام با درې ورځې بچا आवाज کو چې دوه کس غریب یو درې غریب یو یو غریب یو دی بچ ما خامه ځان لا تیار کړو هغه غلا ورکو خپل بیا نه حرس پته حضرت علی او بی بی فاطمه درې شپې او درې ورځې روزي مونږ دی او درې ورځې نه حرم تیر کې خپل باواز کو چې زیات وګر ما خپل بیا غلا ورکړم او به کې ماما ته وراشه کنه ما ته وای چې جمعه زمون جمعه کې امامو چترانه نو زناستو ور سره نو د جمعې شپه دا دغه ډېر راغلي وې دا لاس ماس چې پتا سوچته وای کنه الا خو وي دعا زر وکړه دا مړ اروا په دې دغه ناشته دا بنای ناشته دا الا دعا وکړه لکه خدای دې زټاو باسه د مړ اروا خو دوه ځایونه دي یا علیین دي یا سجین دي یا جہنم کے زید غلط تلی بئی او یا جنت کے زید غیل بتلی نستا بنیرے لاروا بیا کم زین رالا الا امولیانو تم خار کے ما دا پنځ پیریان نه دي پنځ پیریان دا پنځ پیریان چې دي داسې خطکی غوندې دي به وخت بانګونه تاسو په دوی ته ویل چې خدایم خوار کوي خو به وخت ټکټر مکوي نه حمیر دی ویلي تم راشه ځان نه چې له قلقلا خان جوړ کړي دوی مدا چې دا پادیره کې دی خدا ډیر نیک نیک ځکه چې دا مړی اسیم خدای نه بخینو د دې ژوندو کار ولې خراب وای
خامخا چې اخوار غریب جیب ته په کې زلال شي کنه مړی مړی لاړ خدای پر د ثوابه یو لیوانه راغله ماته وی چې بجلیګر مولا ته مالاو زما ولا نو نو چې وایي اته مالزم غته او ډېر هر کس او هم ډېر غټ زما په دوه عمره مالوس مې کده مړایونی هم حساب مې مباد ولورا بجلیګر مولا کبیا مې د ټکوا ورې دونه مړای دي ماتو په دکان کې وای مالواله ویل جنت میں ٹکڑے ٹکڑے کو او میں غردو جنتونه نشته اډشتنا دا ته ګډه زامن په ویل جنت تزي او په دوزخ کې مې ویل خصي خواله دي او تازه کړه مې دا خلک تیاروا ورالې گئے کدی نه پسته ول د جنت نو ما ستا په تقریر کې وریدو او ول تما ژوندې پرې خو نو ول دا ګیره بني مال خاجي ما کې ورنل پوښا مال بس پوښ یا الله خلاصې پدې منځنو او جنتونه جواره پر دیم چلیږي او منځنام کې د پودر او بټای دیم چلیږي او منځنام کې د شراب دکان دیم دې منځنام کوي او نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نے کی تی روزہ کی گروے پدغه پیسو بیت الله علم تلے حرام کې جنتونه نشته سره په आवाजو کې په قبر باندې صاحب زمونږ یو یار دی اجي ګلی شاه چې زما په دې ټوله ایجنسی کې رښتیار تم جډیر خوښ بس یو چغه حق وای کڅو کې منی کنه د په आवाजو کې چې ټول وایو چې سم خلوته خسا تاسو وایي چې خساره خم نشتا خمون غرق یو غرق په خدای قسم چې بیړیم تباد بیړایم تباد ک بیړه پار کول غوړای دین له وخت ور کوي او اوسګار وخت په دې تبلیغ کې ولګو اوسګار وخت د دنیا روزګارم کوا او دغه کې ګوره تبلیغ نه خشه دنیا کې نشته دا مونږ ټول د خدای په قهر اخته غرغشتو مولانا ول حضرت علی او فاطمه روجنی ولې وا او روټه بیا غریبانو لا ورکړه نو قران راغی چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا ورته وې غریبانو روټه در باندې د الله د پاره خوړه نه بدل غواړم او نه شکریا غواړم ول کدا پیسې می واغسته نو د قران په دی آیات به می عمل را نشي زکه چې ما پتا سره روټایو خوړ والله العظیم چاغه سیټانو پیسې واپس راو او مولانا وانه دس مالجی وایلی تی مال راک ما ته وی پلار او شو کا بچی خو مانه زرو باسه داس وب کی سو نو زما عزیزانو وخت ډیر باریک او نازک اورم په سر ولا پرون سٹاف لوړګي اشخېلو کې چې کوم زنانه او بچی مړ دي الله دې وبخي او پاسمندگانو ته خدای پاک صبر ور سٹاف دې کیمپ چې کوم بم را غورځیدل د شپې ټول شپه امبولانس چلے دي اب بیا خبره ده چې د خلکو حال نه ویلو مونږ ته پته و چې په سی ام ایچ فوجي هسپتال کې څومره خلک پکې کباب شوي اول ته پراته اور دې په سر ولاړ ننم سٹاف عمل کې داسې خلک شته چې د دې اور حمایت کوي کنه داسې خلک شته چې هغه د روس حمایت کوي او دا تقاضا ده چې دې ملک تم خدای روس راوي دا شوق ان شاء الله دا پلیت او رزیل با خدای په خپل عزایمو کې د کامیابی خدای بروسم تبا کوي او د افغانستان مسلمانان با الله با عزت او خپل خټو تبوزي دا زما ایمان عزیزانو د کله په خار کې پاکستانیانو ته وایم چې دا د دې کابلیانو د دې شډلو او دا لوی لوی سرونه او ببري ګيري دا هغه ببري ګيري دي چې نن په خوست کې د روس بیړه تباہ دا سیرا ټینګړه ده چې روس د ځان په علاج نه پويږي چې دا رزل په کوم لار او تختی تاسو خیال راغی نن ته ځان ته کمیونست وای په پیښور کې کروڑپتیان دي هغه وای مونږ کمیونست یو مال کمیونست دي ویلو مال شربې دلیا پوس پریکړیا بے غیرتا
اول کور لوټ کا، خپل مال لوټ کا، بیا د کمیونسټۍ نوم والا پروس کې سړی خر دی او ښځه خره ده، میړی خپل بار وړي او روټۍ خوري او ښځه خپل بار وړي او روټۍ خوري. دا د روس حکومت دی، دی که نه دی؟ دا د چین حکومت دی. کمیونسټۍ نوم به په پاکستان کې چې چا واغستو یا په دې ایجنسۍ کې واغستو راوی نیسئ او د چرګوړي غوندې دا سټ تاو کوي او په کورې ټول قوم وروخیږئ، کورې جومات کوي، کورې جومات کوي، ځمکې ترې ونیسئ. تاسو خیال راغی دکان یې لوټ کوي، ورته وایي اوس کمیونست. زما په دې خبرو پوهېږې؟ ته د کروڑپتی او خړې جامې زه خو کمیونست یم. ستا په مور اوس مې خولې نه نور څه وځي، کمیونست دی. خو دا ملک دنه دی او ملک د اوس دی او بېغیرته حکومت دی. زما لاس کې حکومتي، ما نه به ته د کمیونسټۍ نوم والې، په دې خپو کې به دې پړي واچوم او سپو ته به دې راکړم. ته به په دې ملک کې، زه به د ملک سربراه یم او ته به د ما نه دلته د بریلیت نوم والې، زه به تا تیکې کم او تیکې به دې سپو. بریلیان هغه خلک وو چې پیرنګیانو را پیدا کړي د دیوبند والو. نن هندوستان او پاکستان که د ازادۍ نوم علي، دا د دیوبند برکت. ته به ما نه بل نوم والي، قادیانۍ به ما نه د قادیانیتوب نوم والي، د دوی نه به زه ښځې والم او طالبانو ته به یې په نکاح کړم. خو قوم خره ده، قوم خره ده، نو د خرې میړه سنډا نشي کېدی یا د خرې میړه اس نشي کېدی، د خرې میړه م خري. او دا زما خبره نه ده، کما تکونون یؤمر علیکم، کما تکونون یؤمر علیکم. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې څنګه یې داسې به در باندې حکومت. صاحبزاده صاحب وی دلته څوک به یې ګردوایانې وی بار خرڅي. راشئ پېښور کې وګورئ، لیډي ریډینګ اسپتال کې وګورئ، د کروڑونو روپو مال بار ملکونه د خدای په نامه راولیږي، ا د کروڑونو روپو مال په دې اسپتالونو کې دا خلق خرڅ کی او غریب لا ډسپوزیبل سرنج نه چې ستن پیو. دا خو زه یو سره داسې کوم، یو ډاکټر رانی سمو ځوړندوم، په سره کې ځوړندوم، ور سره بورډ لګوم چې دا هغه دی چې په اسپتال کې هسې سړی نه کتو پیسو باندې په کور کې وکتو، سرلان دی وخپې پاس او غل متیازې په دې سپېږمو کې راوبېږي. ته وګوره چې ما نه بل څوک ورانې وکړي، خو موږ خو خري او خرم میړه دی. تاسو دغه قوم نه دی، کولو ته مو ګوره، دی پټکو ته مو ګوره، دی ګیرو ته مو ګوره، دی ګومنځو ته مو ګوره او د تحصیلدار صاحب قربان دی شم، ته د مو مور پلار یې. که تحصیلدار زما مور شي خو د پلار ښځه مې شوه ډېره ښه خبره. پلار مې ولې دی، دا مونږ تحصیلدار پلار دی. هی خدایم بیخ په دا پټکو بس ورک شئ، کوس کوي پټکي، چیرې په سر وتړئ، قوم او ملکم په شرمونو، ملکم تباه کړ، د ملک بیړم غرق، د 200 روپو دپاره خرچې دپاره څه ولاړ یئ او د لرګو په بینچونو ناست. والله چې د پاکستان افسر سره کار مې نه پیښ یا چرته غریب پکې نښتی نه، خدای په راستۍ که زه پې پوزم سوزم پوزم. تحصیلدار څه مونږ په پېښور کې تحصیلدار سړی نه ګڼو، داسې د ګډو غوندې ګرځي. تاسو قبایلو له راغلي نه چې ورته میزونه څوک ولا کېړی تحصیلدار څه دا خاصدار دي. زه تحصیلدار ویره شو، تحصیلدار ویره دی شو، پولیټیکل را ویره دی شو، ویره دی خو لیکه پولیټیکل را ای خدای ما واخلا چې وام ویره دی شو، ویره دی. دا تاسو کړی غیرتی قوم یې غیرت پیدا کړي، ایمان پیدا کړي، اسلام پیدا کړي، اوږي کاری خېټې پورې وتړئ، خو د اوس سړي ته سر مه ټیټوئ. زما په خبره پوهېږئ؟ کاری خېټې پورې وتړئ، د اوس سړي ته سر مه ټیټوئ. بل دا چې د خدای نه سیوا دی، سر د چا په مخ کې ټیټ کو، دا شرک، دا شرک. د الله نه سیوا که تا تمه د بنده نه وکړه چې دا عزت دې بنده را کړی، ذلیل کوي به مې دا بنده، دا سړی مسلمان هم نه دی، دا مشرک. بزرگان نیکان د هغې خوا ته به په یو نیت ځې چې د دې خوا ته چې کښېنې
دا خدای ته نږدې خلق دی خدای تړي تر دعا ځان ته مو کا غوي ته مو هغه ته مو وای چې زنیما نو ما ته دعا کوا تاسو اخري قران چې تاسو نه یې بجلیګر مولا بچاته وای چې خدای پلانې سړی ته دانی کیو کی زبه وایم ها نو دعا خو هغه قبليږي چې پشي شي او ته خبرم نه چې زما خامخ درته کې خدای دا چې ناشتي اته والا جنت ورکه او پلان نه خدای په دې پوي دی چې خدای دې به خو بس دا خلک خوشاله خدای د پاره دې نه دی دعا پشي شي چې تنه او دعا اخیری کې درته وایم چې دا سن نوجوان الکان یا دا صاحبزاده محمد عمر سے پلاره بیمار دی کمزور دی نه د ګرځېدو دی نه نظر شته او نه څشته دا لکانو صد جمرود دی صد خیبر دی صد لوارګی دی د دوی املا مضبوطه کوي او یو تبلیغی نظام جوړ کوي چې په دې ټول خیبر ایجنسی کې کلی په کلی ټوله ډله ګرځي او د خدای د دین دعوت ورکوي چې دا سلوه جلسې ستا په ټوله ایجنسی کې ان شاء الله زبم پکې حاضرېږم بحیثیت تاسو د عزیز زکه چې زما پریده تاسو پوه شئ ما ایجنسی کې څوک بندول نه شي اوس راته چاویلې چې دلته چاویل چې د مراولي ما ځان دې روخ پکار نه دی بجلیګر مولا په پاکستان کې څوک بندول شي سپېګمو کې بدی پړی واچو مورا بدی کاګو پاکستان کې د سه مور لانه راوړې چې ما منلې ما د پاکستان حکومت په سلويخ کاله کې سلويخ ملت هم نه دی منلې سلويخ ملت زبر د پاکستان حکومت په هغه ورځ منام چې په کوم ورځ د پاکستان حکومت کې قران نافذ چې د پاکستان قانون قران شوه نه ترغه پوره چې پزان د فلرمان او د مفتی محمود حکومت نه منم چې مې د پلاری نه منم په هغه ورځ به منم چې د پاکستان فیصله په قران شو